أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. سورة نساء آيات نمبر 101. وإذا ضربتم في الأرض، او کله چې تاسو سفر وکئ فی الارض فمزکه کی فلیس علیکم جناح، نو بیا پر تاسو باندې ګناه نشته ان تقصروا، دا چې تاسو قصر وکړي من الصلاة دل مانځه څخه ان خفتم کچیر تاسو بیریدلاس ای یفتنکم الذین کفروا، شفا پریشانی کې بواچی تاسو الذین هغه کسان کفروا چې کافران دي. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، یقینا کافران کانو دی لکم ستاسو دفار عدوا مبینا، شکار دشمنان. واذا ضربتم، د دې آیاتو محتوا تقریبا د غیر کو ترفای فری د صلات قصر د المانزه یادونه ده، او دا غننګ د صلات خوف یادونه ده چې د ویری په حالت کې د المانزه ترتیب او د غرنګ په سفر کې د قصر، او ربط یې دادی چې په مخ کې آیاتونو کې د جهاد او د هجرت تفصیلی خبره وسو، نو چون کې عموما غالبا په جهاد او هجرت کې سفر ته ضرورت پیښیږي، او په سفر کې غالبا د دشمن د طرفه څخه خوف او بیروي، نو په همدې مناسبت باندې د صلات خوف او صلات قصر یادونه کی. نو الله تعالی فرمایي و اذا ضربتم فی الارض، او کله چې تاسو سفر وکئ فی الارض فمزکه کی چې مقدار 3 میله اندازه وی فلیس علیکم، نو بیا نسته په تاسو باندې جناح سغنا، یعنی بیا پر تاسو ګناه نسته، بلکې ضروری ده ان تقصروا، دا چې تاسو به قصر کوئ، تاسو به قصر کوي. د ماپښین مازګر ماخستن منځبه 2 رکعات کوي من الصلاه د المانځ څخه، یعنی د څلورو پر ځای به 2 رکعات کوي. دا د قصر امر د دې ځای څخه راځي. ان خفتم کچیر تاسو بیریدلاس ان یفتنکم الذین کفروا، چې پریشان بکړی تاسو الذین اغه کسان کفروا چې هغه کافران دي، یعنی د همدې اندیشنې وجه دا ده چې تاسو زیات وخت پر یو ځای نسی تیرولای، نو د مصلحت په وجه باندې کله یو ځای ته انتقالیږي او کله بل ځای ته انتقالیږي. ان الکافرین، یقینا کافران کانو دی لکم استاسو دفار عدو مبین، اشکار دشمنان. د سفر په صورت کې چې یو سړی د خپل کور څخه نیت د سفر باندې ووزي او دا سفر 3 میله اندازه وي، نو دې په ارتباط باندې علما ولیکلي دي چې اندازه د 3 میله ده په اوس زمانه کې که یو سړی 8 کیلومتر اندازه چې د شهر د آبادی څخه د لري ځای سفر وکړي، نو د مسافر بلل کیږي. اوس چې د نیت وکي بس د مسافر دی، چې د شهر در آبادی اوتی بس مسافر دی، ولو که هغه علاقه ته رسیدلی نه. ته مثال په توګه یو چا د نیت وکي چې زمبه بولدک، نو چې د میدان تر ساحه اوتی بس مسافر دی، بیا کدلی وی هم به د 2 رکعات المنځ کوي. او سنت با په حالت کې د قرار چې د خپل اختیار وي او کار د قرار وی د تلوار نوی کوي. به کبیری لیکلی دي چې د سحر سنت خو په هیڅ صورت کې نه پریږدي، او فاتسو دا نور سنتونه دا په حالت کې د فرار پریښودل سنت دي، او په حالت کې د قرار کول سنت دي. د قرار حالت دا دی چې ته د ډوډۍ د پاره راکښته سوې، موټر ستا په خپل اختیار کې دی، نو ستا چې زړه غواړي چې هر وخت حرکت کوي کولای شي، په داسې صورت کې بیا د سنتو کول افضل دي، باید سړی وکړي.
او کچیر مثلا سواری او موټر وي او هغه خپل محدود وخت لري بیا حرکت کی تا ته انتظار نه کی او تا ته دا معلومیږي که زه سنت کوم نو نور خلک هم پریشانه کیږي او زمان توجه نی برابر نو بیا د سنتو پریښودل افضل دي کول بیا افضل کار نه دي سړی به د ځان څخه بې ځایه بزرګ نه جوړي چې نور خلک په تکلیف کی او خپل بزرګي تملا تړلي دا بزرګي نه ده لکه دا ځینې خلک لوډ سپیکر یې په زوره چالان کړي د ښار ټول خلک ځینې پریشاني دی د نبي علیه السلام د محبت دعوه کوي دا اسی بېدیني د ما زید نوم د دینداري ورکړي نو سړی به دا کار نه کوي او پاته سو څلور رکعاتیز لمونځ 2 رکعاته کېږي نو پاته سو وتر یا سنن او یا نور عبادات هغه نه لنډیږي هغه 2 رکعاته نه کېږي او د ان خفتم قید دلته احترازي نه دی اتفاقی قید یعنی دا یو حکمت وجه ده چې کېدلای سي مجاهدین د همدغه بیر څخه پر یو ځای باندې عموما فاتنه سي یو ځای او بل ځای ته انتقال سي نو دا قید احترازي نه دی که حالت د بیر ونو بیا روان او که حالت د بیر ونو بیا روان دي او ځینی بیا وایي چې د خفتم قید دا احترازي قید مطلب دا چې د جهاد په میدان کې په مانځي کې کلش تیزی وسی یعنی دلته بیا کیفیت کې تقصیر ته اشاره ده نه په کمیت کې تقصیر ده نو بیا د دې اجازت تی کلمز چل تیز وسی نو بیا پروا نه لري لکه په عام اوقاتو کې چې تیز کول بیا مناسب نه نو کچیر دا قید اتفاقی کی نو بیا به اشاره و کمیت ته او کې اعتراضی کی بیا به اشاره و کیفیت ته الله تعالی فرمای ان خفتم ایفتنکم کچیر تاسو بیره دلاس چې پریشان بکی تاسو الذین اغکسان کفرو چاوی کافران دي یعنی د همدې اندیشنې په واجه پر یو ځای باندې زیات وخت رول تاسو خلاف مصلحت وګڼي او بل ځای ته حرکت کوي ان الکافرین یقینا کافران کانوا دی لکم استاسو د فار عدو مبینا واضح دشمنان الله عز وجل په خپل کلام کې کافران په دومره ښکارا الفاظ مشترکې چې استاسو ښکارا دشمنان او موږ د دوستی امید ورته لرو کله دوستان وو یا به موږ هم دوی غوندې سویو نو ځکه به دوستان ورته وایو او یا به د الله تعالی پر قول باندې اعتماد نه لرو العیاذ بالله نو ځکه به ورته دوستان وایو نو کافرانو ته دوستان وایل دا انتهایی خطرناک خبره سړی کوپر ته پلویږي وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ أَوْ چکلتَيَ فِيهِمْ فَدُوِكِ وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ أَوْ بِيَاتَ قَائِمْ کړي لهم د دوی د پاره الصلاة المنز فَلْتَقُمْ نو وجد لري طَائِفَةٌ يَوَدَلَ مِنْهُمْ د دوی څخه معك استاسره وليأخذوا او وادخل اسلحتهم خپل اسلحه واذا سجدوا کله چې سجده وکړل فليكونوا نو دوی د سیمه ورائکم استاسو ترشا ولتاتي او راتک دیو کی طائفه اخرى بلدل لم يصلوا چاوی المنز نری کړي فليصلوا اغید المنز کی معك استاسره وليأخذوا حذرهم او وادخ خپل د حفاظت سامان و اسلحتهم او خپل اسلحه ود الذين كفروا يقينا خشوي الذين اكسان كفروا چې کافران دي لو تغفلون كثير تاسو غافل سي عن اسلحتكم د خپل اسلحه وامتعتكم او د خپل سامان او فيميلون عليكم ميله واحده ناوی به حمله وکړي پر تاسو باندې ميلتن واحدتن يودم حمله په دې روان آیات کې الله تعالی د صلات خوف طریقه شي صلات خوف چونکه عموما په جهادي سفرونو کې کېدی نو ځکه یې د 2 رکعاتو یادونه دلته راغلي مطلب دا نه دی چې صلات خوف یوازې په 2 رکعاتیز مانځي کې کیږي بلکې په 4 رکعاتیز مانځي کې هم صلات خوف کېدلای شي لیکن چون کې جهاد کې عموما سفر ته ضرورت وي نو په دې خاطر باندې دلته د صلات خوف یادونه په 2 رکعاتیز مانځي کې راغله هغه دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته امر دی
چې کتا صحابه کرام ته جماعت ورکاوه او دشمن به رحم و نو بیا ته داسې وکړه چې یو ډلې صحابه کرام ته المنظور شروع دغه یو ډله صحابه دي ستاسره المنظ وکي لیکن هو په عین المنځ کې د اصلحه د ځان سره ولري دا خپل صلاح دا باید د دوی سره ملګری داسې صلاح چې المنځ ته خلل نه پیشي مثلا توپک سړی سینې طرف تراواړي نو بیا د دې سره رکوع سجده کېدلای شي مشکل نه لري دا معمولی خفیفه اصلحه مختصره اصلحه د ځان سره وساتي دغه کسان د ستا سره یو رکعت وکړي کله چې دوی ستا سره یو رکعت وکړي وی سجده تام شوي دا کسان دی ولاړ شي د هغه نور مجاهدینو پر ځای دی ودرېږي چې هغه حفاظت کوي هغه ډله چې ستا سره رکعت نه دی کړي هغه دی بیا بیرته راشي ستا سره دی د دوم رکعت پوره کړي نو ستا دوه رکعات المنځ پرسو دا هغه اولی ډلې مجاهدینو اول رکعت او د دوهمې دوم رکعت پرسو په دې آیاتو کې فقط دومره یادونه راغلي نور تفصيلات په احادیثو کې راغلي امام ابو داود رحمه الله تفصیلی د احادیث را نقل کړي په کې دا راځي چې بیا دغه یو ډله صحابه اول ډله د یو رکعت المنځ دی بیا راشي دلته دی وکی چې دا دلته د امام سره کړي او دی چې وکی بیا د دا ولاړ شي هغه بل ډله دی راشي دلته دی وکی او کچیر د امن حالت بیا وریم کولای شي چې کوم ځای د دوی خزیوي دا یو رکعت الته هم کولای شي او کڅو رکعات المنظور نو بیا ترتیب دا دی چې دوه رکعات دي دا یو ډله وسره وکی یو ډله د دشمن مخ ته ولاړ بیا چې کله د غټه المنځ خلاص کی دا دی ورسي الته جو سره ودرې هغه دی راشي دا نور دوه دی په امام سوي کی نو دا اره ډلې با خپل دوه رکعات المنځ سوي او دوه رکعات به بیا ورسته ادا کی البته مسله دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورسته هم تر قیامت پورې د اسلامی امیر په مشرتوب کې که مسلمانانو جماعت پر یو امیر پسې کاوه د دې شرعي اجازه سته یعنی امیر کولای شي کله صلات خوف د فاره یو ډول المنځ پسې وکي یو رکعت بیا دا ولاد شي د دشمن مخ ته ودرې جابل راشي یو رکعت پسې وکي نو داستا ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه او دا غرنګ عثمان رضی الله عنه په زمانه کې صحابه کرامو پر مختلفو علاقو په جهادي میدانونو کې صلات خوف ادا کړي معلومه سول چې دا یوازې د نبی عليه الصلاه والسلام تر وجود مبارک پورې ارتباط نه درلود بلکې هر امیر د مسلمانانو دا کولای شي عبد الرحمن ابن سمره رضی الله عنه چې کابل یې فتح کړي دغه شهداء الصالحین چې وسدي پر دغه ځای صلات خوف ادا کړي دي او دلته هم دغه سي دوه رکعات المنځ یو واری وی ډلې ته یو رکعت ور کړی هغه تللی دي د دشمن مخ ته درېدلې دي بیا بل ډله راغلي ده هغه ته منظور کړي تفسیر ابي سعود او ابو داود رحمت الله علیه تفصیلی د عبد الرحمن ابن سموره رضی الله عنه د کابل واقعا را نقل کړي و اذا كنت فيهم چکلتي فيهم فدوی کی او دا هم دارنګ ستاسو خورسته کوم بل امام وی فاقمت لهم الصلاه او تا ودروي لهم د دوی د فاره الصلاه المنز یعنی جماعت دی کوي او اندیشنه وکټول یو ځای ودرې شي نو دشمن به حمله وکړي نو په داسې وخت کې فلتقم نو ودی درې طائفه یو ډله منهم د دې مجاهدینو څخه معک استا سره په داغل مانځ کې وليأخذوا اسلحتهم او خپل اسلحه دي هم واخلي مختصر اسباب د جنگ دا باید د ځان سره وساتي ولی ارګړی دا امکان ست چې جنگ دی ومشلي مطلب دا چې د جنگ په وجل منځ پاسیدیږي البته ګناه نشته نو د جنگ په صورت کې هم باید ستاسو سره خپل اسلحه ملګری تر څو چې دشمن در باندې رانشي فاذا سجدوا کله چې دوی سجده وکړله یعنی یو رکعت یې پوره کړی فلیکونو نو بس دوی د سیمه ورائکم ستاسو ترشان یعنی ستاسو د حفاظت د پاره دی اغه نور د مجاهدینو ځای ته ورسي ولتأتي طائفه اخرى او راتګ دی وکړي طائفه اخرى اغه بل ډله لم يصلوا چې منځ نه دی کړي کومې ډلې چې منځ نه دی کړي هغه مجاهدین دی بیا راشي وليصلوا معك
هغه دې منځو کې معک استا سره یعنی هغه رکعات چې باقی پاتې دي هغه دې د امام سره پوره کړي اوس په دې صورت کې د امام دوه رکعاتونه تام سول د اولی ډلې مجاهدینو دوم رکعات پاتې دي او د دومې ډلې مجاهدینو اول رکعات پاتې دي دا به ورسته پوره کی کای حالت پوره کی او کراځي دلته د امام زایته دلته پوره کی پوره کولای شي ولياخذوا حذرهم او وادخل حذرهم خپل د حفاظت سامان واسلحتهم خپل اسلحه یعنی د سامان جنگ څخه د یو غړي د پاره هم غفلت نکي بلکې هر غړي د ځان سره مصلح او مضبوط اوسیر حکمت الله بیانې ولید وای صلاح د ځان سره ساتي ودلذین غواړي الذین اغکسان کفروا چې کافران دي لو تغفلون کچیر تاسو غافل سیان اسلحتکم د خپل اسلحه څخه وامتعتکم او د خپل سامانو څخه فیمیلون علیکم میلا واحدا نو به حمله وکي پر تاسو باندې میلة واحده یو کامله عمله پر حمله بدر باندې وکي ځکه نو په دغه حالاتو کې احتیاط لازمی او ضروری دی باید خپل اسلحه د سره ملګری تاسو ګورئ دا د قران کریم آیاتونه دي د جهاد اهمیت اسلام څومره بیان کړي چې المنز د ایمان نو ورسته تر ټول افضل عبادت دی تر ټول افضل عبادت د ایمان نو ورسته المنز دی لیکن د جهاد په خاطر په مانځ کې دومره عملی کثیر ته اجازه دي چې اسلحه دې هم در سره وي زیه به هم راځي به هم دا ټول شعار ته اجازه دي د قران د دې آیات څخه د جهاد اهمیت خلک معلوم کی چې څومره اهم کار بنیادی وجه دا ده چې جهاد د دې ټول کارونو د پاره د حفاظت ځای دی که جهاد نوی المنز بنوي که جهاد نوی کلمه بنوي که جهاد نوی دین بنوي د دین ټول احکام به برباد وي ځکه نو اصل سړی د هغه شي حفاظت کوي چې د هغه په وجه نور ټول بقا پیدا کوي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې د یو کوټې چھت جوړ کی نو چې د کوټې چھت جوړ شي نو لاندې که ترمیم وکنه وي کوټه مضبوطه ولاړ او کله لاندې د خوای ترمیم ارسوم رضیات وکي ډیر زیب و زینت ورکي او چت یې جوړ نه وي چې باران وسو ګرد بخړی نه نو موږ اوس په دغه حالت مبتلا یو عبادت ته مملا تړلې ده او عبادت دي کوي لیکن چې مقصودی شی دی جهاد یې غرض پاتې هغه که هر کافر را باندې رانی نو بس ټول عبادت مو برباد بیا مو دینداری بربادي رزق مو خراب شي کک کاروبار مو خراب شي ځکه چې موږ چت ندی برابر کړی د لاندې د خوا ترمیم شروع کړی نو اصلي بنیادی خبره دا ده چې سړی د دغه اعمال سره سره جهاد احکام ته متوجي شي فځان نفس او جب او مال د خدای د دین حفاظت وکي او د مجاهدینو سره امداد او نصرت وکي ود الذين لتلوي خوشوي الذين اكسان كفروا كافران دي لو تغفلون عن اسلحتكم كچير تاسو غافل سي دخلوا اسلحوت وامتعتكم دخلوا سامانوت فيميلون عليكم ميلة واحدة نوغيب حمله وکړي عليكم فرتاسو باندې ميلة واحدة كامله حمله ورحمله بدر باندې وکي ولا جناح عليكم او پرتاسو باندې ګناه نشته ان کان بكم اذم من مطر کچیر و تاسو لرا zarar من مطر د باران فوجا او کنتم مرضى او یا تاسو اس مریضان ان تزعو چې تاسو کشیر دی اسلحتکم خپل سامان او خپل اسلحه وخذوا حذركم او تاسو واخلی حذركم خپل د حفاظت سامان ان الله يقينا الله عز وجل اعد للكافرين عذابا مهينا یقینا الله عز وجل اعد تیار کړی دی للکافرین د کافرانو د پاره عذابا مهینا سپکون کی عذاب دی آیات کې به د مجاهدینو د پاره الله عز وجل دو سورته مستثنا کړي چې تاسو باید په جهادي میدان کې په جهادي علاقو کې د یو غړي د پاره هم خپل اسلحه او سامان دا د ځان سنيري نه کچا د جهاد په میدان کې فقها ولیکلي دي اسلحه د ځان لري کړه او بیا چا تاوان ورته ورسوي وای دا کبیره ګناه ده او ځان په کبیره ګناه کې واقع کړي
ځکه ښکاره د قران د حکم مخالفت کړي. د یو غړي د پاره بخپل اسباب او خپل صلاح د ځان نه لري. د خوب په وخت کې بیم نه لري، حتی چې د مانځه په وخت کې لري کول منع دي، نو په بل وخت کې خو لري کول په کامله توګه منع. لیکن دوه صورت مستثنا هغه دا کچیر تاسو مریضان واس، یعنی اصلحه وړلای نسوای، او یا دا چې شدید باران و د باران په وجه یا بل دغه حاجت پیښو چې تاسو د ځان سره اصلحه ساتلای نسوای، نو په هغه صورت کې بیا تاسو ته د دې پروا نشته که تاسو اصلحه د ځان سره ونه لري. لیکن په دا صورت کې به هم د ځان د حفاظت کامل توجه کوي او کامل فکر ورته کوي. الله تعالی فرمایي ولا جناح علیکم، ورتاسو باندې ګناه نشته، ان کان بكم اذن کچيري او تاسو لره کوم zarar من مطرن د باران، یعنی باران ورېدي شدید باران او په دې وجه تاسو خپل اصلحه نسوای د سره اخستلای، او کنتم مرضى یا تاسو واس مریضان د اصلحه پورته کول درته ګرانو، نو بیا ګناه نشته پر تاسو باندې ان تضعوا اسلحتکم چې تاسو کښېږدئ اسلحتکم خپل سلاح مو، وخذوا حذرکم لیکن بیا هم خذوا واخلی حذرکم خپل حفاظت، لیکن بیا هم د ځان حفاظت کوي، د ځان سره غافل کیږي. ان الله یقینا الله عز وجل اعد للكافرین عذابا مهینا، یعنی که الله عز وجل په دنیا کې هم د کافرانو علاج کړی دی چې جهاد پر تاسو پرس کړی دی. د کافرانو علاج جهاد دی، کافر سخت په جهاد سمیر داسې جر توبه ته آماده کیږي او داسې جر زاری ته آماده کیږي. یوازنی علاج د کفر هغه جهاد دی، بس بل هیڅ نشته. نو لکه څنګه چې الله تعالی په دنیا کې د کفر د لپاره علاج تاسو ته درښودلی دی چې د کفر علاج جهاد دی، په آخرت کې الله تعالی علاج کړی دی چې شدید او سپکونکي عذاب ورکړي. ان الله یقینا الله عز وجل اعد تیار کړی دی للکافرین د کافرانو د لپاره عذاب مهینا عذاب سپکونکي، داسې سپکونکي او رسوا کوونکي عذاب ورته تیار کړی. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة كل تاسو المنز آداكي فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، نو تاسو یاد کی الله عز وجل قیاما د ولاړې په حالت کې، وقعودا د ناستې په حالت کې، وعلى جنوبكم او تاسو د پروتې په حالت کې. فإذا اطمأننتم کله چې تاسو مطمئن سواس فاقیموا الصلاة، نو بیا المنز قائم کی. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یقینا المنز كانت دی على المؤمنين پر مؤمنانو باندې کتابا فرض، موقوتا د وقتونو په اعتبار. فإذا قضيتم الصلاة او کله چې المنز ادا کړی، یعنی صلات خوف المنز مو ادا کړی، فذكروا الله، نو بیا د الله تعالی ذکر کوي. مطلب دا چې المنز خو ادا سو، خدای الله تعالی د ذکر سره د یو غړي د پاره مغافل کی، بلکې د ولاړې په حالت کې، د پروتې په حالت کې، د ناستې په حالت کې د الله تعالی ذکر کوي، هم په ژبه هم په زړه او هم په اتباع د احکام شرعیه، یعنی هم د الله تعالی د احکام پابندي کوي، دا هم ذکر دی. په زړه د الله تعالی ذکر کوي، فکر او تفکر کوي، او په ژبه د الله تعالی ذکر کوي. مطلب دا چې په حالت د جنگ کې خود المانزه څخه تاسو غاړي خلاص وي، البته د ذکر څخه د یو غړي د پاره لا نه غافل کیږي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په جهادي میدان کې اللهم آمن عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، دا دعا انتهایی ډیره وي. او بل بيدا ویل چې لا حول ولا قوه الا بالله، وای دا دوی کلمات کوم مجاهد دوامدار اوای، نو الله تعالی به داغه حفاظت هم کوي او نصرت به هم کوي. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. د دې زیات ویل په جهادي میدانونو کې ډیر ضروری دي، دا ذکر دی. فذكروا الله قياما وقعودا، نو تاسو ذکر کوي الله عز وجل قیاما فولاړه باندې، وقعودا فناسته باندې. حتی د جنگ په صورت کې هم د الله تعالی ذکر جاری ساتي، هم په جبام بزړه، هم په اتباع د احکام شرعیه.
وعلى جنوبکم او تاسو پر بغلونو باندې ینچکل پراته یاست فاذا اطمأننتم چکل تاسو مطمئن سواس یعنی سفر ختم سو مقیم سوالاس او د خوف حالت ختم سو د اطمینان حالت راغلی نو بیا څه کوي فاقیموا الصلاه نو تاسو المنځ قائم کی یعنی د خپل اصلي قاعده مطابق المنځ قائم کی مطلب دا چې وسمو څلور رکعات المنځ کوي ځکه د عارضی ضرورت په خاطر تاسو ته اجازه تو چې تاسو قصر وکړي چې هغه سفر مطلب دا چې د لمانځه قصر یوازې د سفر په وجه روا دي د بیرې په وجه نه دی روا د بیرې په وجه تغییر او تبديل پکې روا دي او د سفر په وجه قصر پکې روا دي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا یقینا المنځ كانت دی على المؤمنين پر مؤمنانو باندې کتابا فرض کړل شوی موقوتا د وختونو برابر یعنی هم بل منذر باندې فرض وي او هم به د وخت مطابق وي په خپل وخت کې بیا ادا کوي صدق الله